والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه طيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب في ترك الوضوء مما مست النار. بسم الله الرحمن الرحيم. دا مسئلہ یاد کملا سے امام ابو داود کل کل دباب نمخ کوئی بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله وجدادا چې خطیب بغدادي سنن ابو داود د دین دودیش اجزا جوړ کړی دي. خطیب بغدادي امام ابو داود د کتاب سنن دودیش اجزا جوړ کړی دي. یا اجزا څه شي دي؟ دودیش سپاره جوړې کړي، دودیش حصے جوړې کړي. لکه څنګه چې بخاری شریف دیش سپاره دي، نو سنن ابو داود دودیش سپاره دودیش اجزا دي. امام ابو داود چې هر جز شروع کوي بسم الله الرحمن الرحیم، چې بسم الله اوې نو جز شروع شي، نو یو جز ختم شو بسم الله الرحمن الرحیم، و دویم جز شروع کېږي بسم الله الرحمن الرحیم. ځکه وایي معنا دار چې امام ابو داود د هر جز په تعین کې بسم الله وایي. باب د په بیان د ترک الوضو مما مست النار کې امام ابو داود کله دوا بابونه متعارض راوړي. دلته باب الوضو مما مست النار، روسته باب قائمه باب ترک الوضو، یعنی باب التشدید فی ذلک، باب وجوب الوضو مما مست النار. امام ابو داود غرض داده اشاره دی خبرې ته کیا دلته لګیږي دیتا چې دا دواړه روایتونه راغلي دي، خو لیکن اول کې ابتدا کې داو چې وضو مما مست النار، نو هغه نه بعد به ترک الوضو مما مست النار شوی دی. متعارض راوړي اشاره دی ته کوي چې اول حکم وو، هغه نه بعد دا حکم منسوخ شوی دی، او دې مسله کې اختلاف در روان دی. هوایا وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضا. نبی علیہ السلام کتف شاة نوبد گډو ثم صلى. نبی علیہ السلام کوله یتوضا. دا دلالت کوي په عدم وضو مما مست النار باندې چې کوم شی اخرى نو هغه نه بعد هغه نبی او دس کول پکې نشته شابه مناسب. وبه قال حدثنا عفان بن ابي شيبه ومحمد بن سليمان القراني عن رضي الله عنه قال حدثنا وكيع عن مسعود عن ابي سمره جامع بن شداد عن المغيرة بن عبد الله بن المغيرة بن شعبة رضي الله عنهم قال زفت النبي صلى الله عليه وسلم زد پیغمبر علیہ السلام مبارک سره مل مشما. زفت النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره نازل شوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې مل ما. نو دی وجنا دغه مراد داده د کدا دلته د فقرا ونه د نبی له سلام سره مې ذات لیلتن یا وشپا فامر نبی له سلام امر وک به جنب فشویا وې د ګډ دا ډډه چې کم دا ورته کوي ملاسه د ډډې نه مراد دا پختې دي د سره دا سيزونه دي دا ورته کوي جنت ویلې کې ګډړې ته ویلې کېږي دا پختې باندې معمولی شاد دغه خوي هغه سره وادوي الته اډو کوي دا چې ورته کینو دا غو خډيره زر پخېږي د نوکانو سره بنخري به مناسب غاخو سره بخوري او چې غاخو سره خوري او 2 بجې وي او معمولی شانتا دا سه مالګم په باندې وي او دا سه ترسکونی او به د هوګو د دې سيزونو ورګړي وي او هو بیا نورا کاغاله بیا ګورو یقینا ډیر خوندور راځي. د کارخانو کې اوزل مولوی سي حارث مجابرن رابطه کړي و وکل ریشي مورته د لک صبر کو خدا کېږي ما خو دې پکجه مې راوي مورته له کور ته ډیر ټینګ مالک وای نه کور ته نه دلته برېشي زه په پوښتنه مال سړی کار کوي. مونږ سره مونږ ساجد اجي سي هغه چلارو د پختي امداس سره کړي وي د سي خان کې راوړ نو خدای مسلمان وسم یو ملګری داغه اوس کله کله ماته وای هغه مولوی سي خو به سني ویلي زه اوس هغه ته نه یم پرونی مرابطه کې وزنن زم مغه باندې پیریګم جمروټ کې دوغانې دی غږ مته نه دی کړی دغه دا کو دیدل خطر مشکل دی. نو هغه چې ستېریږي را تېریږي نو سم ورته نه دی ویلي نو وی پیغام خو باندې کړی مولوی سي مطلب هغه ذائقه پرځګنی وسم خلک نو دا پختې زکه فشویا
واغذ شفرته نبی علیہ السلام واغسل چې دنو چاړه څه د پاره یو پختی ماته کې ورته کې هغه ونیسه بس قرآن یو دا پختی دا سی لکه دا کپ چې ټول په سیخ کې ورکی ګریل ورته وي که سیخ کې ورکی ټول هغه کې دا پختی ټول سره کې داسې بیا هغې کې چاړه ضرورت دی داسې ووهه ځان دپاره دو یو پختی ماته که بیا خوره داسې دا چاړه دی دپاره فجعل شروع شو نبی علیہ السلام یجز لی بها منه کاټ کولی په دې چړې باندې بها په دې چړې باندې منه د دې جنه موږ دپاره غوښه ترې نه څه کوله دا کاټ کوله دې نه معلومه شوه غوښه دا ډېره ده غټه ده ګډ دی ټول ورید دی یا لکه بعضې خلکو عادتي ګډه هغه ولګي خېټې ورته کولاو کي پردي مردي پرېږدي لرې څیزونه ترې لرې کړي صفایي ووینځي دا سوري سوړي موړي بندې کړي نو هغې نه بعد وریجې هغې سره څیزونه اسباب ټول دا ورته په ګېډه کې واچوي دا ګېډه بېرته واپس وګنډي او هغه په تنور کې په اور باندې سور کړي اوس دا ګډ نه به ته څه چل کې دا ټول خوړلی شي نه که نه اوس به چاړه راواخلې پتون دي خوښېږي لاس پختی ځان ته تاوه واده کاټ کول د پلیټ درته ایښی دی او لوی خنکي کې هغې کې وازې بهیږي او ته ترې نه خوره بل کاټ دی کاټ کوه خوره نو دغه ځای کې چاړه پکاري یا غټه پوټۍ ده نو هغې کې چاړه پکارېږي چې ځان ته واړه کې کړي نو قالا نو دا وی مغیره وی فجا بلال هغه فاذن بالصلاه نو هغه خبرداري وکړه په وخت قیام د مانځ باندې قال مغی فالق ور نبی اسلام شفرت چاړو وقال ویل مال وسید بلال لرا تربد یدا او لا سنت بلال خلشا مونږ سم په خوراک شروع کړه چې د مانځ وخت دی دا بدوی نه ده نبی عرب عادت مطابق لا سنت خلشا بلال چې بریخي دی چې مونږ دا خوراک وکړې به ودی چې د مانځ ټیم دی کنه دغه سړی چې خوراک شروع کی خوراک دا راوړلو لاس وینځل کاسه کې خودل مشکل دي یو ځل دې شروع په وکړه چې بیدار سړی 15 منټه کې چې دنو راکاږه علی وزن مړول شي کار وستل شي ځکه پتون دې راواخلو د خلک ورکو القل عظام نقیه یا نور داسې غوښه بس خراب په داسې 15 منټه کې داسې کیلو نیم کیلو نه سړی وځي افاده نو ځکه دا وای وقام یصلی بغیر د دینه چې خوراک خو کړو کنه نبی علیہ السلام کو دی یصلی بغیر د دینه چې او دس نه وک او دس نه وک نه د دینه معلومیږي چې او دس سره د حضور طعامنا سره د دینه مون جایز دي سره د حضور طعامنا او هغه صورت کې چې زړه د مصروفيږي نه مخکې خبره تیر شي وزاد زیاتواله کړي انباری نه مراد دا محمد ابن سلیمان دا شیخ د امام ابو داود دی زیاتواله کړي مغیره وای چې نبی له سلامات وکړ وکانه شاربیا او زما دا بریتونه چې وفا د لوشي وو دا بریتونه می لوشي وو د خلبانه دا سره وختي وو فقصه نبی له صلوات و سلام کته کړ دی لرا پرې کړ دی لرا چې کوم ویختان د دې مسواک نه وګدو مسواک داسې کې خود چې راواغه سره داسې کوم وګدو مسواک نه ټول کاټ کړ نو ما ته چې کله خپل باندې راوړی نو دا کاټ کوا نبی له سلام راته کاټ دینه معلومیږي چې بریتان وګدوي د شونډې نری شي دا کاټ کوا یا سړی دی ډیر وګدي دي لکه اوس امارت والا کسان ولاړی مجاهدینی طالبان دی ریشي سړی ډیر وګدي کته بندي پتی مناسب ودرېګ ټوپک ته ما چې شی ودا واهله درې ورځې جیل تیر کا سړی ورته لنډ کی بیا شابه توبه وبا سینده بد سنه کې وځه صحیح نو خبردار چې دا وګدي وی سړی وګدي وی بریتونه وګدي وی نو دی وجنه دا بسکه دا بلنده فقصه لي على سواك او قال اقص لك نبی نه دا کاټ کوم درته په مسواک باندې مسواک کې هو دا هغه دا څه ولګي د دې کاټ کړه نوایا وفي قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا سماع عن كرامه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ثم مسح يده بمسحن دا مسح چې کوم نه دا هغه ته ویل کېږي تولیه ته ویل کېږي په مسح باندې او مسح چې کوم دی په دې باندې نو دلته ټاټ ذک شي چې د لاس په باندې پاکه تولیه هغه وخت ټاټو نو پاغي باندې د لاس چې نو پاک معلومیږي د لاس پاکول وینځل بیا پاکول پر تولیه باندې رومال وی یو شی هغه باندې دا پاکي كان تحته عليه السلام ثم قام فصلى بغير تجديد وزن شمع وفي قال حدثنا عبد بن عمر بن مريم قال حدثنا معمر قال حدثنا يحيى بن عمر عن ابن عباس رضي الله عنه
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهاسا انتهاس ویلې خوراک یو په مقدم د غاښونو باندې اډو کې ونی سی وی خوري و چلاړ شي دی ودونو ته وتا سم تلی منګم کله کله پکې لاړ شو انده چلاړ شي دا چرګانی سره کړي او چرګانه چې سره کړي دا وزر چې سور شي پلاس کېږي نه مری چې سره شي پلاس باندې شليږي غوخه نه اے ملاسم څه چل کې وزر چې لاس سره شي لندې وګورځي مری چې لاس سره شي لندې وګورځي خلپې لګی نه به سړې بدخ کاری 1400 کیلومتر لار مزل دی یو خېټه د پاره کړه نه الته بد نخ کاری دی اوس چې اډو کې خلته نورې په دې بدخ کاری او چې شروع وکي او 1400 کاسې صفاکه بد نخ کاریږي اډو کې چې خلته وی سي پاغي بدخ کاریږي او غوړې تشيږي راوړو تشيږي راوړو پاغي بد نخ کاریږي اډو کې خلته وی سي بدی بدخ کاریږي دې کې څه بدخ کاری دي د لاندې غردول اسراف اډو کې باندې وخت اخرى وزر د وخت اخرى مړې د وخت نه اخرى وتون د وخت اخرى بل د باندې وخت سره شوی نه خته هغه نه اخرى غاخون سره دی خو د نبی له سلام په سنت طریقه ده دی کې د بدخ کاری د لسوی مجه سره بدخ کاری دا څه باندې کې خلکو باندې نه کې چې چمبات خلکو سره مخشي باندې خل چمچ سره خوراک د سکلاس نوري ولاس کې جراثیم دي ودو خدای مسلمانه دا چمچا د 14.5 نسواریانو په خله کې لګېدلې دا ته اوس بازار نه راوړه دې شادي حال کې 14.5 نسواریانو خوراک کړی دي او دا چمچ خورل هغه کې جراثیم نشته استاد صفا لاس خپل لاس دې په صابون نیمځلې 15 وخاودس کې مونږ کې دې کې جراثیم دي اس خلکو زینت کې خبره لا سوي نه دي کې څه جراثیم دي جراثیم څه کوي نوایا ابي قال حدثنا ابراهيم بن حسن القراني قال حدثنا حجاج قال ابن زبير قال اخبرني محمد بن المنكدر قال رضي الله عنه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول قال رسول النبي صلى الله عليه وسلم قلنا ولحم ذكر ثم دعا بوضوء بمال فتوضا به وضوء لغوي قياس استحبابا او دسو ويا ثم صلى ثم دعا بطعام فاكل ثم قال فاكل ثانيا اي روټي دی په مانځه وخت لاړې مونږ به تر شبې کې نه کنه دې کې شرم کاو روزه دې ماته کړ جمهور لا شر روزه ماته ک منځو کې به تر دوباره به کې نه خورا کنه دوباره خوراک ويا ابي قال حدثنا موسى ابو عمران بن رملي الرملي وقال حدثنا علي بن اياد قال حدثنا شعيب بن ابي حمزه عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال كان اخر الامرين اخر الامرين النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار ترک الوضوء آخر الامرین یعنی نبی علیہ السلام امر کړي اول کې په وضو می مامست نار باندې د نبی علیہ السلام امر وکړ په ترک الوضوء می مامست نار باندې نو آخر الامرین د نبی علیہ السلام نه ترک الوضوء می مامست نار دی وجداوا چې په اول د اسلام کې قلت د تنظیف او جاهلیت چا د صفاوالي خیال نه ساتل صفاوالي خیال نه ساتل اوس خل صفاوالي خلصه دا اوس وخت کې یو شل کاله پیډلی وش کاله مخکې مونږ طالبان دا ټوپۍ باندې چوټیانو کې خرڅولې دا سه خل براله ټوپۍ بیا غسل یاره ټوپۍ ویلند کې خو الله ډیر د خیرنې دلو نه ودا معلومې دل نه چې دا خړه ده کتور ده د سپینه د رنگ نه معلومې دل دا سه بخیره نه وځاغه بدا سه واره کړه او بس بل ټوپۍ به افسر کړه بیا بلاړ کې دې شاینده بل ټوپۍ غسل پرې هم دغه په سرول مینځلې ونه دا اوس زمانه د صحابه زمانه کې بساله اغه نورسه نظافت راغی اسلام د نظافت حکم وکړ تيسير اسانواله مؤمنانو باندې هغه حکم ختم شو نو هغه نه بعد نبی رسول الله حکم وکړ چې ترک الوضو مما غیرت النار قال ابو داود امام ابو داود اعتراض کوي په دې حدیث د جابر باندې ځکه امام ابو داود رائے دار چې وضو مما مستنار شتا د دې وجنا د ترک الوضو مما مستنار مخکې ک باب التشدید فی ذلک وضو مما مستنار ورسته ذکر کړ اشاره دي چې وضو شته د ما بعد د ما قبل د پر ناسخ دي مونږ وینا دا تا چې مخکې ذکر کړی دا ناسخ دی ورسته ذکر کړی دا منسوخ دی امام ابو داود اعتراض کوي په حدیث باندې وی حدیث د جابر د ناسخ او منسوخ سره کار نشته دی دا حدیث مختصر دی آخر الامرین مقصد دا دی چې نبی اسلام په یو ورځ کې دوه کارونه نه دوه عمل نبی اسلام وکړو وضو من الطعام ترک الوضو من الطعام آخر الامرین په دې مجلس کې مطلقاً نه ترک الوضو مما مست النار دا دلت په نسخه باندې نه
منګه جواب کوي مې شوکانی وای علامه ابن حجر وای هذا حدیثین مستقلین دا دواله مستقل احادیث دي یو نه دي مستقل احادیث او پاتې ته چې د حدیث مختصر دی دا ځوان دراوی دي یا دویم جواب کو اختصار او منما اختصار دا دلیل د نسخ الته نشي کېدلې تر سو پورې چې وضو می مامسته نار ثابت شي ونی نبی رسول الله چې ترک الوضو کړي هغه نه بعد وضو می مامسته نار به ثابت نه نو معلومیږي دا چې دا ترک الوضو دا ناسخ دی او دا وضو می مامسته نار دا منسوخ دی کدا ترک الوضو ناسخ وي نو د ترک الوضو نه بعد نبی رسول الله چې وضو می مامسته نار کړي وګنه هغه کړي نه دی اوایا وبه قال حدثنا احمد بن عبد النسار قال حدثنا عبد الملك بن ابي كريمه رضي الله عنه قال نصر عن ابي كريمه من غير المسلمين قال حدثني عبيد بن ثمامه المرادي رضي الله عنه قال قدم علينا نصر عبد الله بن حارث بن جد رضي الله عنه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه يحدث في مسجد نصر قال دخلت ابن سالم ندی وجنا داوی امام مصنف وی زما دا شیخ احمد ابن عمر داوی چې د عبد الملک من خيار المسلمین دا توثیق د ابن السرح کوي د خپل شیخ عبد الملک چې دا ګور ډیر ثقه راوی دی ګور هغه دی راغه په موږ مصر ته عبد الله ابن حارث بن جزا ابن عبد الله من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د نبی صلی الله علیه وسلم د صحابهونه دی دا اخري هغه صحابي دی چې دا اوسېدل دي په چا کې په مصر کې او مصر کې وفات شوی دی او همدارنګه دلته چې دی نو دا په مصر امام طحاوی رحمه الله ذکر کړی دی نو دی وجنا د الته وفات شوی دی فسمعت يحدثو دی بیان کوله په مسجد د مصر کې نو قال دا عبد الله وی لقد رايتني تاسماویني سابع سبعه چې زوی ما په مکسانو کې او سادس ستتنا یا شپږ ما د شپږ کسانو نه یعنی کانو سبعه صحابه کرام وکسانو د تنه ومما یا صحابه کرام شپږ کسانو د شپږ مما دا شک دراوی دی وایا رسول الله صلى الله عليه وسلم وندب بلال بلال دین ترشا आवाज کو فانا داهو بالصلاه اي اذن کو اجازت وکا आवाज وکي اعلان وکړه د مان فخرجنا من الدار فمرنا منغ ترشو په رجلن په یو سړي باندې و برمت وال النار د دې کټوي په ور باندې و خټ کېدلا کټي په ور کې و خټ کېدلا من په لار باندې تیر شو وایا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصابت برمتک تمام شویدا کامله شویدا کټوي استا ولکه کټوي د څنګه د پخده ک پخانه دا هغه نعم او کټوي بالکل پخده د الله پیغمبر تیار د خوراک وایا فتناول من نبی صلی الله علیه وسلم بضعه وقطعه وخي فلم يدل هم يشو نبی صلی الله علیه ها نبی سلام جول دلرا تا ولې پچا کې پخلکی حتی حرم بالصلاه تکبیر تحریم د مان د ریوانان ذریله ما قتل اور نبی سلام خوراک وکاو د سیونه کو نو معلومیږي دا چې ترک الوضو مما مست النار وایا باب التشديد في ذلك باب دې په بیان د تشدید په دې کې یعنی وضو وجوب د وضو مما مست النار کې وایا ابي قال حدثنا مسدد قال حدثنا عن شعبة قال حدثنا ابو بكر بن عبد الله بن عمر عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضو مما اذنجت النار او دس د هغه شي نه دي چې کوم اور چې د ناغه دا پوخ کی الوضو صاحب د قوت المقتدی وی دا مبتدا د خبر ثابت دی الوضو ثابت الوضو مستقر علامه عراقی وی د دې د لفظ چې کوم دا خبر دی معنا چې د امر دا معنا در توزعو او دسو کې مما انزجت النار او دسو من حدیث نه جواب کو یا مراد وضو نه وضو لغوی مراد ده غسل د یدین او فمتنه مراد ده لکه ابن عباس دی روایت کړی ده په حدیث کې امام ترمذی روایت کړی ده ابن عباس انا توضؤ من الحمیم ایا من باودس کو د ګرمو بونا او که حمل کو په معنا شرعی باندې دا منسوخ ده دا منسوخ ده اجماع د فقها او صحابه او تابعین من بعدهم ائمه مجتهدین هغه ترک الوضو مما مست النار ده ذکر عمل د پیغمبر علی السلام د خلفا او غیرهم د دې خلاف راغله ده او جابر رضی الله عنه بیان کو چې انه منسوخ دا منسوخ ده دا منسوخ ده او سبب د وضو دی کې اشاره دیتا ده چې او دستا سے مکوي تاسو د ملائکو په شان ته نشي کېدل دا غي سره مشابهت ترک راغی او دا طبخ بالنار
چې و کوټیږي واغې نه بعد او دس کې ابتدا د اسلام کې دوه ما نظافت کوم نبی له سلام حکم کول هغه نه بعد حکم منسوخ شوی دی نشته وایا وفي قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا قال يحيى عن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي سفيان بن سعيد بن المغيرة رضي الله تعالى عنه قال حدثنا دخل ام حبيبة رضي الله تعالى عنها فسقط قدم من سويق فدام بما فتقدم فقال داخل شو مې حبيب اوس کړي دلار چې نو پیاله د سوي خود ستواننا نو دی وجنا فدعا بما را بلل کو بمانه فمدمدا ولې ځکه سوي ستوان چې دا وړ سره کې او چې خوب شي په کې واچي عربا خو نه خړل کې به وو کې به واچل چمچ ول داسې سکلې به لکه شربت په شان فمدمدا قالت لا ام حبيبه وي يا ابن اختي انکار کو پتر دی وضو باندې ته ولي او دس نکې وایا على رسول النبي صلى الله عليه وسلم قال توضؤ مما غيرت النار وانا مما مسد النار مما ستنا دا شک د چې جنو دراوی دی راوی په دې کې شک دی نو جواب د حدیثه نو داره چې دا منسوخ دی په حدیث د جابر رضی الله عنه باندې یا وضو لغوی ته نه مراد دی او امام نووي رحمه الله وی دغه الخلاف چې موږ حکایت کو په صدر اول کې دی هغه نه بعد علما او اجماع راغلی دا په دې باندې چې لا یجب الوضو من اکل مما مست النار د دې باندې او دس نشته هغه نه بعد اجماع راغلی دا په صدر اول کې مخکې نه زمانہ کې دا خبر او ملاسه قال ابو داود دی وجنا د ابو سفیان ابن اخی د ام حبیبه دا یا محمول د په مجاز باندې یا بنا د په وهم د بعض رواتو باندې ورته وایا باب في الوضوء من اللبن نو باب د په بیان د وضو د چانه د لبن آیا پي وس کې نو هغه نه بعد به او دس کې کنه کې پي وس کې دا د وس کې او دس کې کنه کې ملا سے خبر یاد کا دلته مراد په وضو سره وضو لغوي مراد ده وضو نه مراد کوم وضو ده وضو لغوي ته نه مراد ده وضو شرعي ته نه مراد نه ده ځکه یو سړی په اوس کې مستحب ده دا په یو کې غوړوي چې دا د سومت د دې په دې خلک دی هغه زایل شي خلک انګاله که هذا مجمع علی لا خلاف فيه او کپی دی وس کې دی متصل دی منک ولا مزل تیر کړه بیا دې تیر کړه هغه غول مړی دي او کدی کې پیروي وي سيزونه وی غاخو کې نخري خلک وب واچو بس به ته واپس تو کچاغه د سومت لا وضو لغوي وضو شرعي ته مراد نه دی وایا وفي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن خير عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فدا بما فتحدث ثم قال ان له دسما نبی رسول الله مې دې کې چې کوم دې کې غوړ دی دې پيو کې چې کوم دا غوړ دی دې کې غوړي دی غوړ دی علامه طيبي رحم الله و ان له دسما دا جمله استنافیه دا علت د تمدمد د پر ذکر کیا دې کې اشعار دې په دې باندې چې مدمد ګور مناسب دا علامه عراقي مدمد دې د پارو کچ کماسار یو شی پاتشي داغه خلال ونه کې ګېډه بده ماندلار شي مون بده فاسد شي یا په خلکی او ته لګيږي دا په خلک پاتشي رایه کریه د خل ناراضي نو دی وجن علماء وی او بچ دینو دا مستحب دی بكل ما له دسومه هر غړ شی اخرى نواغي نه بعد خلک یو استعمال کا ولیکن وجوب د مدمدی ادو داس هم دارنګه په شرب د لبن باندې سو قائل ندی او کدل ته حدیث کرا دی وضو جواب دیو کہ یا وضو لغوی تینا مراد دے په علت د دسومت باندې یا دا حدیث منسوخ دے دلیل په باندې هغه حدیث دے نبی علیہ السلام شرب لبن دی بل روایت کرا دی فلم یمزمد ولم يتوضا نبی علیہ السلام او دس کړه دے نی مزمد کړه دا د ورست باب رسخت فی ذلک کرا روان دی باب رسخت فی ذلک مراد رسخت نه جواز ترک وضو لغوی دے او د شرعی د شرب لبن د مس لبن او دس چې دنو د چانه ترک وکي دو لبنا نیک نماز مزه کې او نو وضو لغوي کې نه شرعي کې دا جایز دی وایا باب الرسل في ذلك وفي قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه عن زيد بن حبان عن مدير بن راشد عن بدر بن كريم عن سلمة رضي الله عنه عن من سمع عن سلمة رضي الله عنه يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لنا من فضل ولم يتوضا صلى قال زيد دلني شعبة على قال زيد دلني على شعبة على هذا الشيخ ځان په پوي کا
مراد د شیخ نه دلته موتی ابن راشد دی. امام ابو داود رحمه الله غرض داره دا نقل د قول د زید کوي اشاره کوي توثیق د موتی ابن راشد تا. دا زید بن حباب وی یا ما ته دلالت کړي شبعه ما ته هدایت کړي چې احادیث راخلا دی شیخ نا او شعبه چې کوم د امام متقن دا یو لوی امام دی مضبوط امام دی مدقق امام دی محقق امام دی. نو دلالت شعبه کوي پچا باندې موتی ابن راشد باندې لا يكون الا لكون ثقه ذکدا ثقه ده کدا ضعیف یا مستور و نو شعبه باندې ته هدایت نو کړ چې دې نه حدیث نقل کدا دې په ثقتو باندې دال نه. باب الوضوء من الدم. باب دې په بیان د او داسه کې د چانه د دمنا آیا او داس واجب ده د سیلان الدم نه که او داس واجب نه ده د سیلان الدم نه. ملاسب دا سوی چې په دې مسله کې د علماو اختلاف دی چې وینه باندې او داس ماتيږي او کنه ماتيږي. احناف حنابلة وی دم سائل ناقض مطلقا. سوق وی احناف وی د احناف سره ملګری حنابلة دي. دا غ پیروي له ګور دانه او چې وای اوس کې دا کې دي شي په غاخونو کې دا اخري جاس دا د غاخو کې ونخلي دا مزمزه د دې د پاره کې چې غاخو کې دا اونخلي دا پیروي نو دې د پاره مزمزه یا وضوء لغوي کوي او کدا د اخر په دې ورپسې اوس کې بیا خو ځکه پیروي ختم شو اغلا اغه نه بعد به ته مزه کې کنه کې وجه کړي راخه کني مو او دې مسله کې اختلاف دی وضو مين دم کې یو مذهب د امام احناف او حنابلة و دي او الدم السائل ناقض مطلقا سواء كان خرج من السبيلين او کده غیر د سبيلين نوي وضو ناقض دی. دویم مسلک او مذهب د امام شافعي رحمه الله دی او دم خارج من السبيلين دا ناقض دی که سبيلين نما سوای دا ناقض نه دی. سبيلين نبی ناقض دی او غیر د سبيلين ناقض نه دی. دریم مسلک مذهب د امام مالک رحمه الله دی هغه وی قدم خالص او ته بغیر د خلد نجاست نا ځان په کوی کا دا وینه خالص لاړه بغیر د خلد نجاست نا نجاست آخر ور سره نشتا دا غیر ناقض دی که اختلاط د نجاست ور سره دا ناقض دی. خالص وینه لاړه اې د بدن نه دانی نوینه لاړه زوی ور سره نشته مخکې نوینه لاړه بول ور سره نشته بل د نوینه لاړه غایت ور سره نشته خالص وینه دا ناقض دی نه دی کدی سره بل شی ګډو دا ناقض دی. امام شافعي رحمه الله وی ما خرج من مخرج معتاد فهو ناقض چې مخرج معتاد نو دي چې سبيلين دي دا ناقض دي. امام مالک وی ما خرج عن مخرج المعتاد چې مخرج معتاد نو دي خروج معتاد وی عادت کې وی نو دي دا ناقض دي. کچې ته او تل عارض د مرض دم د من السبيلين دا غیر ناقض دی. نو دې وجنه دم د استحاضه امام مالک رحمه الله په مذهب باندې دا ناقض نه دی. ولی مخرج معتاد وی خروج چې دی نو دا معتاد وی دلته دا وینه او د استحاضه د عارض د مرض د وجنه دا معتاد نه ده نو دې وجنه دم د استحاضه دا ناقض نه دی دا غیر ناقض دی. دا سو وی امام مالک رحمه الله وایا وفي قال حدثنا ابو داود بن نافع قال حدثنا ابن المبارك عن محمد بن اسحاق قال حدثنا صدقه بن يسار عن عبد بن جابر عن جابر رضي الله عنه قال قال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نبي غزوه ذات الرقاع فاصاب اے نبی علیہ السلام وتلو په غزوه کې فی غزوه ذات الرقاع په غزوه ذات الرقاع کې اشاره دی ته دا چې دا لفظ غزوه ذات الرقاع دا د لفظ استاد نه دی لیکن مراد دا دی چې مراد د خروج نه خروج په غزوه ذات الرقاع کې دی. دا غزوه ذات الرقاع په سلورم کال د هجرت باندې وا دا د خیبر نورستا وا دې ته ذکر ذات الرقاع وی دلته یو نوا یا دلته یو غر واغی کې سپینواله تورواله سورواله نو ذکر ورته رقاع ویل کېږي.
او بعد وی دی وجنه صحابه کرامو چپلې نه وی بوټان نو پانی نه وی د پخونه چې جنو زړې کپڑے تاوي کړي وی کپڑے ټوټي تاوي کړي د کدا تر رقا ورته وایا فاصاب رجل رسیدلو یو سړی امراتا یو رسیدلو یو صحابي امراته رجل من المشرکین د مشرکانو ته هغه ته رسیدلو کړه فاصاب رسیدلو کړه معنا دار مراد په اصابت سره معنا دار یو سړی د مسلمانانو خزه د یو سړی د مشرکانو هغه ته درد ورسوله د خزه د وجنه مشرک ته تکلیف ورسل یا په قتل باندې یا په سبي باندې قتل یا په چا باندې سبي باندې یا په اسر باندې قید کې راوصله یا خزه ورته وجل هغه غوسه شو وایا هغه قسم مخور مشرک چې نه منې کې د انتقام نه چې د نبی له سره صحابه کې مترسوبي نه توي کړی نه وایا فنظر مراد نزول المسافر في الليل للاستراحه دې منځنه یو نبی له سلام بدمه کوي وایا من رجل یکلو نبی له سلام سوق د سړی نر سړی یکلو نازم چوکیداری حفاظت کی فانتدب رجل من المهاجرين فانتدب قبول والے وکړه یو سړی د مهاجرین عمار ابن یاسر یو سړی د انصارنا عباد ابن بشر یا عمر ابن حزم وایا نبی له سلام ورته تاسو دواله شي بفم شعب په اعلی د درې کې شعب لار ته ویل کېږي په دې غره کې د دوه درو میان کې دې ته ویل کېږي غره کې لار ته ویل کېږي اعلی برې سي توخيږي قال جابر وایا او مهاجرین راولګولا انصاری پورته شو مونږ کولا واتر رجل دا مشرک راغې بل روایت حاکم کرا دي اتا زوج المرات د خدي خاون راغې وایا هر کله چې ول شخصه سواده د انصاری دا جوسه ولله پوښ دا مشرک انه دا سواد ربيعه للقوم دا جاسوس د قوم د هر سوچ دي د قوم چوکیدار د جاسوس دي د قوم مراقب محافظ فرماه وشت دا مشرک بسهم د انصاری وشت بغشی باندې فوضعوا اصحابه فنذعوا مدان انصاری وسد غشی لره حتا رماه وشت دا مشرک انصاری لرا بثلاثه اسمن پدری غشبانی ثم ركع وسجد بیاغه نباد مونږ تام کو رکوع سجده وکړه لیکن بعد خل دلیل نسی په دی باندې چې وینه باندې او دس نه ماتي مونږ دا حجت په احناف باندې نه دي ولې کدا ثابت نه ده چې دی اطلاع نبی رسول الله ته د ایمان د ور کړی دا همدارنګ مونږ دا فعل د صحابي دی دا د دې مسلک او مذهب د دې حکم دی ته معلوم نو یا ورته معلومو لیکن دا د دې استغراق د وجنه مناجات د وجنه داسې مصروفو چې دې ته التفات د سرونه او مناجات دینه معلومیږي چې یو غشه وار کولګید وی دویمه وار کولګید درېمه وار کو هغه کو وست ندی باندې استدلال پر نقض وضو باندې نه سې کې دینه مناجات معلومیږي مانده کې دومره مصروف او مونږ چې نوخار کې ډز وشي تس دا څه کو کنه کوي هغه غشه باندې لګي کولاوي واره لیکن اسم نو دینه معلومیږي دا مناجات کې دومره مصروف او احناف د پاره دلیل لري نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي هر تشیر دل انهان روایت ده من اصاب قیء چاته چې قیء ورسدل یا وین ورسدل او یا ټوټی رالی یا مدیر علی فلین سری وليتوضا وليبنى على صلاتي ما لم يتكلم دا دلیل ده چې په ویني وتلبانه او د سماتی ثم ان باس صاحب ملګری مهاجر راوي فلما عرفا کله دې مشرک د پته ولګل انهم قد نذروا به چې دا اصحاب د نبی له سلام پوښو په دې باندې هر یو مشرک وتختید وایا اقطع د پلانی صورت کې وما ندی حدیث باندې مالک شافعی مولا جماعت تمسک نیولې چې په وینه کې سائل وی دي کې او داس نشتره علامه خطابی رحم الله وی لست ادري كيف يسل استدلال به ما ته پته نشته زنه پیګما چې دی خلکو په دې حدیث باندې په دې روایت باندې څنګه استدلال نیولې ده ولی زکوینه چې بدن ته ورسیږي یا جامع ته ورسیږي یا یو سیس ته ورسیږي د دې مو چې دې سره مون سې کېږي نه
مگر دا چې دا وینا د زخم نه په نرمي باندې جاری شي بدن جامع ته یو حصے ته ونرسېږي وی قدا سي دا وینا بيدلی هاد امر عجیب ځکه بدن نوی نه بيږي بدن ته رسېږي جامع ته رسېږي دا استاد مسلک او مذهب 14 په ماتي او دلته 14 نه ماتي او امام ترمذی رحمه الله وقد راى غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن التابعين الوضوء بالقي والرعاف دا قول د سفیان ثوری ابن مبارک امام احمد اسحاق ابن راوی دے دا قول امام ابو حنیفه رحمه الله هم دے دې لپاره دلیل هغه روایت دی امام ترمذی شیخین روایت کړی امام ابو داود روایت کړی من قاء فليتوضا یا انه صلی الله علیه وسلم قاء فتوضا نو دا معدن راوی وای بیا صوبان سره د مشک مقام شوم موته د حدیث ذکر کاغویل بالکل صدق انا سببت له وضوء نبی له سلام ته وب ما اچولی ما او به اچولی دیو جنا وینه کی جنا لاړه په دې باندې او دس داشته ده اللهم صل علی کما صلیت علی